بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي. دوستانو چرته کې ډېر زیات ظلم شوی او زیاتې شوی. ساکاک پلار خپله شپږو کالو ډېر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړي وه. هغې قتل نه بعد دغه خپل جرم اعتراف کړی او نن په چرسادې په چوک کې دغه ته پانسي ورکړل شوله. آخر ولې دغه نه د عبرت نشانه جوړه کړل. دوستانو دې باره کې به ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو. ورکه تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وایي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو دا واقعه د چرسادۍ وه چې یو ظالم جابر پلار خپله سکا شپږو کالو لور ډېرې زیاتې بې دردۍ سره وایي جلا قتل کړه په اختر په ورځ چې ماشومه د چاړو او ټوکو نه یېرېدله او مور نه پیسې واخیستې چې زه دوی نه یېرېږم زه دوکان ته ځم. هغه چاړې او ټوکې دغه راواخیسته. ماشومه چې ده هغې پسې ووتلو دا یې پټیو ته بوتله هلته یې حلاله کړه. هغې نه به دا ټوکړې کترې کړه. دوستانو دومره ظلم او بې رحمۍ سره او درد سره دا ماشومه قتل کړه. دوستانو هغې نه بعد دغه خپل مدعیت کې اف ای آر درج کړو. پولیس په شک وشولو چې دغه قاتل دغه پلار د پولیس کله ریمانډ یې واخیستو نو پاته دا ولېږدل چې دغه خپلې لور قتل خپله کړی دی. دوستانو هغې نه بعد دغه اعتراف وکړو. عدالت ورته د پانسۍ سزا ورکړلې دی خو لا دغې باندې عمل درآمد نه دی شوی. فیسبوک باندې دا خبره ډېره تیزۍ سره خپره شوې ده چې دغه ته د پانسۍ سزا چرسدۍ په چوک کې میلاو شوله. خو دوستانو نه یې ده ورکړې لا پانسي، لا هغه خپل جیل کې دا کیس پې چلیږي. ون بی هیرینګ کې جج فیصله نه ده ورکړې. دویم هیرینګ کې کیدای شي دغه د پانسۍ فیصله راشي یا عمر قید فیصله راشي. خو دا فیسبوک باندې چې کوم سوشل میډیا باندې اکاونټ چې دي هغوی دا خبر خور کړی دا بالکل بې بنیاد او دروغ دی. لا هغه ته مونږ ټولو په زړونو کې مونږ د زړونو دا فیصله دی چې دغه ته په چوک کې پانسي میلاو شي. خو لا عدالت طرف نه داسې څه خبره نه ده راغلې. خدا را د رومر چې دي دا مه خوروئ. ځانو دې باره کې تاسو سره دا کومنټ سیکشن کې خپل رایې ضرور وکړئ. والسلام.